بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم ابن ادهم رحمه الله د الله ولی او بزرگ تیر شوی دی. یو سړی ورله راغی ورته وی حضرت ما ته نصیحت وکا، د نصیحت یو څو خبرې راته وکا. ابراہیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمای وی اے انسانا، اے زما ملګریا، کله چې ګناه کې نو سوچ کوا د الله جل شانه نعمتونه ځان ته یادوا چې زه خو د الله نافرمانی کوم نو د الله دا نعمتونه ولې خورما، ځکه چې تاله شرم هم نه درځي چې نعمتونه د الله خوري او نافرمانی هم د الله کې، نو دا ډیره بده خبره ده. دویم نمبر ورته وی کله چې د الله نافرمانی کې د الله خبره نه مني نو د الله د ځمکې نه ووځه بیا چې هر ځای کې نافرمانی کې. لہذا د مشرق نه والې تر مغربه پورې ټوله دنیا د الله ده، د الله د ځمکې نه او د الله د حکومت نه او د الله د دنیا نه وتی نشي. او دریم نمبر ورته وی په داسې ځای کې ګناه کوا چې الله پاک دې نه ویني، نو دام ناممکنه ده. الله جل شانه خو هر ځای حاضر او ناظر دی، بصیر او سمیع ذات دی، هر څوک ویني او د هر چا خبرې اوري. او بل ورته وی د منکر نکیر په قبر کې چې تاله منکر نکیر راشي د سوال او جواب د پاره، که د هغې د سوال او جواب نه ځان خلاصولی شي او هغې د ځان نه شړلی شي نو بیا ګناه کوه، دا هم ناممکنه ده. د منکر نکیر سوال او جواب ورکول او د هغې قبر ته راتلل دا یو ضروري څیز دی، خامخا به داسې کېږي. او بیا ورته وی په ورځ د قیامت که ځان د دوزخ نه خلاصولی شي، د دوزخ نه راتښتېدی شي نو بیا ګناه کوه. او ورته وی که د ملک الموت نه ځان بچ کولی شي نو ګناهونه کوه. لہذا دا ټولې داسې خبرې دي چې دا یقیني دي، د دې نه کېدل دا محال دي، ممکنه نه ده. خامخا به د اسرائیل علیه السلام سره ملاقات کیږي، ځان ته بچ کولی نشي. خامخا به د تبو لاندې کیږو، ځان ته بچ کولی نشي. لہذا اللہ جل شانہ د نبی علیہ السلام د ارشاداتو مطابق خپل جون برابر کا چې په ورځ د قیامت باندې په قبر کې ملک الموت سره د ملاقات کیږي چې په روڼ تندي باندې پریشان نه وي، ځکه چې بیا د ملک الموت نه د قبر نه او د دوزخ نه د خلاصي ځای نشته.